सूरत अनफाल आयात नंबर 90। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दी आयत करीमा के कानून जिक्र कीगी अमीर द मुजाहिदीन ता अवल खिताब के ज़मो खुले पैगंबर दे ज़कागा अवल अमीरो द मुजाहिदीन और सहाबा किराम और ब्या हर अमीर द मुजाहिदीन तदा हुक्म कानून दादे ची सोग अक़ैद औबन की राशि अवगा दावत ईमान के चज़ मुसलमान है او پدې دعوه باندې اغزان د فدیه اخلاصول غواړي نو داغه د غوینا معتبر نه ده بلکې هغه ته بدا ویل کېږي چې د فدیه حکم نته مستثنا کېده نشي فدیه به ورکه البته کچره واقعي ته مسلمان واقعي ستا پزړه کې ایمان وي نو دا کما فدیه چتانا واخسته شو نو تا تب الله پاک داغه سوچند بدلې درکې دا آیات کریمه نازل ته د عباس رضی الله عنه مبارک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو او د بدر په قیدیانو کې راغله او دعوت ایمان وکړه چې زه خو مؤمن یم نو داغه مبارک دا آیات نازل شو کچره واقعي او یقیني تور باندې ستا پزړه کې ایمان وي نو دا کومه فدیه چې تا نه واخستې شي د دې په بدل کې به الله پاک تا ته دنیا کې ډېرې بدلې درکړي او عباس رضی الله عنه تا د دې بیان شو مقصد په دې کې دا ده چې دا سبا بیا ډېر خلک ډېر قیدیان به دعوی د ایمان کوي چې زه مؤمن یم او ایمان خو یو پټ شی ده په زړه کې وي تصدیق قلبي نو هغه نه ښکاره کوي نو بیا به د فدیه چې کوم قانون ده نو هغه به عبش نو د دې وجنا کسوک دعوت ایمانو کی په قیدیانو کې نو ایمان قبول ده او چې د زړه نه ایمان راوړی لیکن د فدیه اخلاص دې نشي فدیه باور کوي د بدر په غزا کې چې کوم قیدیان راغله نو دا غي مبارک حکم د فدیه جاری شو چې تاسو فدیه ورکړئ سره د دین دا هغه کافرانو چې دوی په مکه مکرمه کې په صحابه باندې قسمه قسم ظلمونه کړو حتی چې د قتل صرفه هم نه دي کړی هر قسمه ظلم چې د دوی د لاس کېده نو هغه وکړ د دې باوجود چې کله دا کافران د صحابه او لاس تراغله نو داغی مبارک حکم د فدیه کول او په فدیه باندې معاف کول دا معمولی خبره نه و دا ډیره لوی خبره دا صرف لطف او مهرباني د مسلمانانو او اشاره پکې نرمۍ د اسلام ته ده چې د اسلام دین کې څومره نرمي ده چې دا ظالمان او کافرانو په یو قسم ظلم باندې صرف نه ده کړی او قسمه قسم ظلمونه وکړه په صحابه باندې
بیا خاص کر هغه صحابه چې هغه به کسو لکه بلال رضی الله عنه، عمار رضی الله عنه، یاسر رضی الله عنه، سمیہ رضی الله عنها، خباب ابن ارت رضی الله عنه، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. ناشنا ظلمونه، لیکن د دې هر څه باوجود صحابه کرام دوی په فدیه باندې پریدي او فدیه هم ډیره معمولی فدیه. او بیا د دې سره سره د دین اسلام هغه نور لطف او مهرباني ته وګوره چې د دوی نه معمولی فدیه خسته کیږي، خو ور سره دوی ته د زیره مرکې کچره تاسو د زړه نه ایمان راوړل او مسلمانان شوي نو د دې فدیه سوچن د بدلی به الله تاسو ته درکړي. او دا سه وم شوا چې په دغه قیدانو کې کوم خلکو ایمان راوړیو نو هغه ته خو یو د جنت بشارت او زیر راغ، دویم د دوی د پاره د مغفرت او د بخښنې اعلان وشو چې د دین مخ کې د کفر په زمانہ کې تاسو څه کړی دي هغه ټول معاف. او دریم د دوی د دې فدیه په عوض کې الله پاک دوی ته ډېری بدلی ورکړي په دنیا کې. نو په دغه قیدیانو کې یو قیدی د نبی رسول الله ترو عباس رضی الله عنه مختصرا واقعې ته پرون مونږه اشاره کړې و. عباس رضی الله عنه چې کله راتلو مدینه منوره ته د بدر میدان ته راتلو نو ځان سره سره زر راوړیو، تقریبا 200 غنی سره زر راوړیو چې دا به په دې لخر باندې خرچه کوي. هغه لا خرچه شوی نه وي چې د اونې ولې شو په قید او بند کرا او دا ټول سونا دا مال غنیمت وګرځید. کله چې نبی علیہ السلام دته حکم د فدیه وکړ چې فدیه ورکا نو دا ورته فرمایل چې دا دومره سونا زما د لاس تاسو ته درغلا بس دغه په فدیه کې حساب کوي کنه. نبی علیہ السلام ورته فرمایل نه، دا خو مال غنیمت ته د صحابه د پاره د دین ما سوا به نور فدیه ورکه. دا ورته فرمایل کچره تاسو په ما باندې دومره فدیه لازمه کوي نو بیا خو بزه ډیر فقیر شم او د مکی قریش تبا په سوال کولو باندې محتاج شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ولی تاسو را نور سنشته ده ته چې کله د بدر میدان ته راتلې تا د شپې خپل کور والا ته ام الفضل ته دومره سونا ور نکړه. عباس رضی الله عنه ورته فرمایل چې تا ته معلومات ده اخو ما د شپې په تیار کې هغه ته ورکړه او زما او داغه نه ما سوا بل سو غلطوم نه. نبی رسول الله ورته فرمایل الله رب العالمین ما ته ټول تفصيلات بیان کړې. نو د عباس رضی الله عنه یقین راغی پر رسالت زمونږ د پیغمبر باندې. د دینه مخکم د نبی رسول الله معتقدو پسړه کې لیکن بعض شکوک او شبهات وو، خو چې کله دا خبر اورته وکړه نو یقین راغ چې واقعي دا رښتونه پیغمبر دی. دغه وخت کې خپل اسلام ښکارک مخکې درس کې ما درته ویلو چې د مخکې هم ایمان راوړی خو ایمان پټ ساتل یادا چې د نبی رسول الله والسلام معتقدو خو نبی رسول الله هم د دین خبر نه و. دی وخت کې چې دا خبره نبی رسول الله ورته وکړه نو د خپل ایمان ښکارک او ښکارای هم صرف نبی رسول الله والسلام تک په دی وخت کې نور صحابه او تنا او راز په دې کې داو چې د لوی تاجرو او د مکی د کافرانو سره د ډېرې پیسې وي کچري زې ایمان ښکارکم نو بیا غي ما تخپل رقم نه راکې خپل پیسې نه راکې
نبی رسول الله والسلام هم دغه خبره پټه وساتله دې د پاره چې خپل مال او خپل حق د مکې د کافرانو نه وصول او بیا د فتح مکې نه لږ وخت مخکې د هجرت او د مکې مکرمه نه مدینه منوره ته نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل فدیه به ورکړي او یواز خپل فدیه نه ستادو وريرونه راغلي دي په دې قیدیانو کې داغه فدیه به ورکړي د یو نوم د عقیل ابن ابي طالب دا د ابو طالب زوی او د علي رضی الله عنه ورور او د بل نوم نوفل ابن حارث د دې دواړو فدیه به ورکړي لیکن د دې سره سره نبی علیہ السلام دته د ازیره ورک چې دا کم رقم کم فدیه تا نه خستل کیږي دا ډېر معمولی ده د دې په بدل کې به الله پاک ته سوچند درکړي او امدا سے وشوا عباس رضی الله عنه به فرمایل چې ما په فدیه کې شل اوقیه سرزر ورکړیو شل اوقیه سرزر لیکن نن سبا چې ما اسلام راوړی دی هغه وعده الله پاک ما سره سوچند رښتیا کړی دی زما شل اوقیه سرزر می ورکړی دي او شل غلامان دي زما چې هغه په مختلفو ځایونو کې تجارتونه کوي او د هر یو تجارت د شل زرو درهمونه کم نه ده او به فرمایل چې د دین علاوه ما ته د حاجیانو خدمت حواله شوه ده چې زه حاجیانو ته د زمزم اوبه ورکوم او دا دومره لوی سعادت ده زما د پاره چې د مکې د کافرانو سره څومره مال او دولت ده دا غي په عوض کې به زه دا یو خدمت امر نکړم بهر حال نو دې کې کافرانو ته د یو لطف او د مهرباني انداز د اسلام پیش کیږي چې تاسو معمولی غوندې فدیه ورکړه او کچری تاسو په اخلاص ایمان راوړی نو الله به تاسو ته داغه سوچند بدلې درکړي په دغه قیدیانو کې یو د نبی اسلام زومو ابن العاص نومې ده ده هم د مکې د کافرانو سره راغله او جنگ پاول د دور اسلام کې د کافرو سره نکاح منع نه و نو نبی اسلام یو لور ابن العباس ته ور کړو ابن العاص نو هغه په دې قیدیانو کې هغه سره سنو خپل بیبي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور مبارکه هغه مسلمانه وا هغه خپل هار راولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فدیه کې چې دا تاسو واخلې او زما دا خاون را آزاد کړي او دا هار چې دا اصل کې د خدیجه الکبرى رضی الله عنها چې کله دا لوري په نکاح باندې ورکول نو خدیجه الکبرى خپل هار دې ته ورک نو بیا هغه هار راولې ک نبی اسلام ته فدیه کې نبی اسلام چې هغه هار وکړه نستر ګناه به اختیار وخت کې لاړ افسوس کو په حال د خپل زوم باندې او بل پدې چې خدیجه الکبرى ورته یاد شو خدیجه الکبرى ډېر او خيار بیبي و تاسو او خيار و چې د عقل په انتها و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بچي مکه مکرمه کې کافرانو آزار او تکلیف رسو نو د کور د تسلی دا و ډېر ډېر تسلی ورکول او ورته فرمایل به چې دا وحی پتا باندې نازلېږي نو دا هغه ناموس ته هغه عزت ته چې الله موسی علیہ السلام او نور پیغمبرانو ته ورکړل او تا ته الله پاک کامیابی درکړي د خپل قوم باندې چې دا مشرکان بیا صحابه فرمایل یا رسول الله مونږ با استاد دې لور دا هار واپس کو دا به بغیر د فدیه آزاد کو د دې خاون نبی علیہ السلام ورته فرمایي استاسو اختیار نو هغه ته بیا هار واپس خبیب ابن العاص باندې دا شرط لگاو چې تا مونږ پریدو خو زما لور براولې دلته مدینه منوره
هغه ور سره دا خبره ومنله به خپل لور ورترا واست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په ابن العاصم په اسلام باندې مشرف شوی دی لوی صحابي ته جوړ دی بہرحال فرمائے یا ایها النبی اے پیغمبرا قل او آیا لمن اغچات فی ایدیکم چاغا پلاسن استاسو کی دی من الاسرا د قیدیاننا اللہ فرمائے ان یعلم اللہ فی قلوبکم کچرت معلوم کہ اللہ تعالی فی قلوبکم فزړون استاسو کی خیرن خیر معلوم کی نو اللہ ته معلوم دی ارسه دا کنایه د وجود نه کچر استاسو پزړه کې ایمان پیدا شي خیر نه مراد ایمان ده او اخلاص ده ان یعلم الله کچرت معلوم کې الله تعالی فی قلوبکم پزړون استاسو کې خیرن ایمان یؤتکم درب کی تاسو ته خیرن بهتر مما دهغه مالنا اخذ منکم چې واخسته شدتانا تاسو نه داغه نه بهتر درکې ويغفر لكم او بخنبو کی تاسو ته الله تعالی والله غفور الرحیم او الله تعالی بخنا کون کې او رحم کون کې ده وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل دې کې جواب ته یو وهم ده هغه دا چې د بدر په قیدیانو کې بعض خلکو اسلام راوړ لیکن دا یاره و د صحابه سره چې دوی خو اسلام راوړو ظاهرا خو کدوې مکی مکرمه ته لاړ شي نو کې دې شبیر ته کافران شي او بیا د نقصان رسولو کوشش وکي مسلمانانو نو الله دا غي جواب کوي چې د دوی د خیانت پروا تاسو نه ساتي دوی د دین مخ کې خیانتونه کړې الله سره خیانت کړې او تاسو سره خیانت کړه دا الله سره خیانت دا دی چې دوی کفر او شرک کړه یا دوی په ازل کې لوث کړه چې الله فرمایلی الستو بربکم د دې ټول ارواح جواب ورکړه او قالو بلا یا الله ته زمونږ رب دوی هغه لوث مات کړه نو خیانت کړه یا د دین مخ کې دوی کفر کړه شرک کړه دا خیانت ته دا الله سره او د مؤمنانو سره خیانت کړه د بدر نمخ کې جنگونه کړي نو د دوی د خیانت پروا مو ساتي او دوی تاسو ته آزار او تکلیف نشي درسوي بلکې دوی په یو صورت کې هم د الله د قدرت او د قبضه نه بهر کېدې نشي و ان یریدو خیانتک الله فرمای کچری دوی وګواړي خیانت د تاسرا اے پیغمبره فقل ورته فقط خان الله یقینا دوی خیانت کړي او د الله تعالی سره من قبل د دین مخکی فامکن منهم الله فرمای فامکن منهم الله قدرت درکتا ستا په دوی باندې امنی ول بیا به الله پاک تاسو په گرفت کراول والله علیم حکیم الله تعالی کوئی ذات دی او حکمتونو والا دی بیا ګوري دوباره یا ایها النبی اے پیغمبرا قل او آیا لمن اغچات فی ایدیکم چې پلاسون استاسو کی دی من الاسرا د قیدیاننا ان یعلم الله کچره معلوم کی الله تعالی فی قلوبکم وزرون استاسو کی خیرن ایمان و اخلاص یؤتکم درب کی تاسو تا خیرن بهتر مما دهغ مالنا اخذ منکم چوا خستل شو منکم دتا سنا ويغفر لكم او بخنبو کی تاسو تا والله غفور الرحیم او الله تعالی بخنا کون کے رحم کون کے دے و ان یریدو خیانتک او کشردوی غواړي خیانتک خیانت دتا سرا فقد خان الله من قبل یقینا دوی خیانت کړو د الله سرا من قبل د دین مخکی فامکن منهم نو الله قدرت درکتا ستا پدوی باندې والله علیم حکیم الله تعالی په ذات او حکمت والا ده واخر دعوانا الحمدلله